یو بزرګ هغه خپله واقع کوي وایي زه ماشوم وم توجه شته یو عجیبه خبره کوم وایي زه ماشوم وم نو مور راته د سرو ګوتمه اچولې وه د سرو ګوتمه مې اچولې وه نو بار راووتم ګرځېدم یو غل را باندې پېښ شو چې غل را باندې پېښ شو نو غل سره لاسو کې چیړه او ګوړه وه نو ما ته وایي چې ماشومه ته دا وکړه وایي چې هماوسه کنه ډېر خوږ واخلم وایي زه ماشوم وم نه پوهېدم ګوړه نو خامخا چې چیړې نو خوږ به وي هغه خو ماشوم و و چې ماته بل وکړه و چې بیا مې ته یو چک وکړو ما چې ډېر خوږ دی نو ما ګوتما لاس یې اوچت کړه ما ته وایي چې په دې پسې جبه راکړه وایي چې جبه مې پرې راکړه ما ته وایي چې خوږه ده ما ته وایي چې نه وایي داسې کېده وباسه ګوتمه مې ورته ویسته په هغه ځای راله چیړ کېښودی دا سټه کور ته ده وګوره وایي دا پرې خوږ دی ګوتمه یې راله په دې چل ویسته چې ګوتمه یې ویسته زمانه تېرېده کور ته رالم مور راته وایي بچیه ګوتمه دې څه کړه ما ورته وایي چې هغه خو خوږه نه وه دا خو ته خوږه ده ما ته چې بچیا ګوره په دې لږ دغه باندې دوکه کړې تا ته پته نشته په دغه ګوتمه باندې د ګوړو دوکان کېده د ګوړې او د چیړ دوکان پې کېده چې لوی شوم د دغې خبرې نه مې یو عبرت حاصل کړ د دغې خبرې نه مې یو عبرت حاصل کړ ما وی دا شیطان دومره لوی ارامي دي چې لږ غوندې ظاهري خوږوالي باندې زه د ډېر خوږوالي نه بند کړی ما تاسو ته جمله ویم موبایل دې راویسته نو تل ښه تالی خوند درکړی دی او خان دی ورته په هغې کې درته مزه میلاویږي خو قرآن کې درته مزه نه میلاویږي شیطان درته په دې موبایل کې ګوړه اچولې ده څه درته اچولې دي ګوړه درته اچولې ده او دغه سرو والا شی ده نه سبچک محترمو سرو والا عباداتو له راځم جومات کې را باندې وخت نه تېرېږي خو چې ارتغل دی که څه شی دی هغه زه 300 سیریله ګورم محترمو شیطان پکې راته لذت اچولې ګوړه ده که نه او محترم او دی راته پټ کړی دی محترم عباداتو کې هغه خوند نشته چې ماله هلکه شیطان پې کومه ژبه راښکله هغه خوند یې ما تا ته په دا ګناهونو کې ډېر کړی دی چې وګوره خوږوالی پکې ډېر دی ظاهري تا ته مزه میلاویږي لیکن زړه او باطن دی توریږي ګوره که تا ته پته لګېږي محترمو قسم او تاسو ته یو جمله محترم چې دې کې د دې ظاهري ګوړه باندې د ژبه راښکله او تېره شوه تاسو ته یو بله جمله ویم په دې ظاهري ګوړه د ژبه راښکله او در باندې زندګي تېره شوه نو بیا به داسې یو وخت راشي چې د مرګ تریخوالی به محسوس کړي هغه یو بزرګ توتي یې مړ شو توجه شته توتي یې مړ شو سمې ژړل چغې والې او لکه د ماشومانو یې سلګۍ والې یو کس ورته وی مړه مشر سړی او ځان دې شرمو وایي چې توتي مې مړه دی توتي مې مړه دی نو وایي څه چله شي چې مړ دی خو حیوان دی مړ شو د خلکو بلا سیزونه مړه شي ستا توتي مړ دی دومره چغې وی مونږ وی که چېرته زوی دی مړ دی مونږ وی که زوی دی یا څه د خاندان کې څوک مړه دي ته په توتي چې وایي نه که نه توتي ته مې کلمه ښودلې وه کلمه به یې ویله نو بس وي ټیک ده که نه کلمه دې ښودلې وه انسان کلمه وایي یو مړ نه شي نه که نه خبره بل خوا لړه کوم خوا لړه خبره بل خوا لړه وایي چېرته پوه نه شم وایي قسم دې په دې نه جاړم چې توتي مې مړه دی نو وایي په څه جاړې وایي په دې جاړم چې دې توتي ته ما کلمه ښودلې وه خو زما ورته توجه نه وه چې مې وکتل پیشو راله او د دې مرغوټ نه ونیو قسم دې زما دا توتي په کلمه باندې دومره عادي و چې ده به هر 2 منټه پس لا اله الا الله لا اله الا الله دا ویل ما چې کله پیشو ولیده چې دا توتي د مرغوټ نه لیدلی و وایي کومه کلمې چې یاده کړې وه هغه کلمې نه وې ټیټې کول په دې باندې جاړم هسې نه چې په زنکدن کې په حالت د روح د استو کې د چې ملک الموت زمانه روح وباسي او یره را باندې دومره غالبه شي چې زمانه کلمه ایره شي او د دې توتي په شان ټیټې کومه محترم عبرت والا خبره کوم هسې نه چې د دې توتي په شان ټیټې کومه دته خو ما ټوله زندگی کلمه ښودلې وه ما ټوله زندگی کلمه ویلې ده خو هسې نه چې په حالت د زنکدن کې زه وایم ته د شیطان په ظاهري ګوړه باندې دوکه شوې هسې نه چې دا ګوړه ستا دپاره په زنکدن کې د تریخوالي سبب ونه ګرځېږي محترم دا سوچ ته چته کړی دی محترم وګوره په دا کال کې څومره مرګونه وشو په دا کال کې وګوره محترم څومره خلک مې د دې خاورو لاندې کړ او یو بله جمله ویم محترم عذاب د څه سره سم نه دی دا وګوره کوم حالات چې روان دي قسم دې روجو پسې مونږ خندا شروع کړه وګوره پښمنو پسې مونږ خندا شروع کړه سلام